سوال دا دی چې جنت او دوزخ دواړه چې دي دا به هر سړی ته په تقدیر ملاوي. الله پاک چې د چا په تقدیر کې جهنم لیکلی آب جهنم ته ځي، او چې د چا په تقدیر کې جنت لیکلی نو هغه به جنت ته ځي. نو هر کله چې دا لیک پړ د پخوانه شوه. دویم سوال دا دی چې د چا په تقدیر کې لیکلی چې دا پلانې سړی به پلانې مړ کوي، نو چې هغه مړ کی نو دا هو قدرت مقرر کړی و چې د مرګ به د لاسې نو بیا به الله تعالی دا سړی پې نیسي ولی. دا یو مسله ده چې د دې تعلق دی گویا د تقدیر سره، او دا په اسلام کې دا مشکل ترین مسلو نه ده. نو زه کوشش کوم چې څومره آسانو نه آسانو الفاظو کې کېدی شي چې تاسو په خدای پاک پوي. عرض داو چې جهنم او جنت صرف په دې کائنات کې دوه ډلو ته به ملاوي، چې هغه یو پیریان دي او یو بنی آدم دي. پیریان هم داسې مکلف مخلوق دی لکه څنګه چې مونږه مکلف، منځ، روجا، حج وغیرہ وغیرہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې مونږ د پاره پیغمبر او باعث د هدایت هو، داسې پیریانو د پاره قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبا په مانځه ولاړو چرته په سفر کې، نو د پیریانو یو ډله په لاره تیرې ده. نو هغوی چې خپل وطن ته لاړه نو ټول خپل خپلوان راټول کړه او هغوی ته وی چې انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد وخلقا. مونږ خو یو داسې قرآن واورېد چې هغه سړی د نیکۍ طرف ته رابلي. نو بیا د پیریانو یو مستقل وفد جوړ شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو چې ته به زمونږ ملک ته راځې او مونږ ته به هدایت کوې. نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا لاړو داغي ملک ته، عظیمه دنیا د پیریانو چې دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مسلمان شو. دا هو قرآنی خبرې دي. بل ځای کې قرآن کې الله فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما پیریان او بنی آدم ندی پیدا کړی مگر دې د پاره چې دوی به زما عبادت کوي. نو پیریانو بنی آدم سره جخت د پیریانو ذکر چې عبادت د پاره صرف پیریان او بنی آدم پیدا دي، عبادت بدوی کوي. نو پیریان هم داسې مکلف مخلوق دی لکه څنګه چې مونږ یو. بیا دغه پیریان اوس خو زمونږ ملک کې داسې خلق به ګورئ اورئ به پیریان نشتا او پلانې نشتا او پلانې نشتا او خدای نشتا او رسول نشتا. دا گند بلا خو په پاکستان کې ډېر زیات. خو زه حقایق درته وایم چې قرآن او حدیث خو په خپل ځای صحیح دي او چې څه ویلي دي آمنا وصدق. زه درته په دې دنیا کې خیم
چې پاکابرو د دیوبند کې هغه پیره یو بزرگ لیدلې دی چې کم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلې د پیریانو عمر چې دی بیا 100 کالې مونږ په شان عمر نه دی داغي عمر 100 کالې نو اکابرو د دیوبند کې هغه بزرگم تیر شوی دی چې چا هغه پیری لیدلې چې کم پیری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو گویا هغه بزرگ ته بیا د بزرگانو تابعی وي زکه چې کم پیری پیغمبر لیدلې نو دا پیره صحابي وو او بیا څوک چې صحابي وګوري نو هغه ته تابعی وي بیا څوک چې تابعی وګوري هغه ته بیا تبع تابعی نو عزیزانو دا تبع تابعی کې دا ائمه مجتهدین هم ټول اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام شافعی او امام مالک او امام حنبل رحمهم الله تعالی وتبارک دا دومره لوی خلق تیر شوی دي دومره لوی خلق چې کزه په داوی سره درته وایم په داوی سره چې په ټول پاکستان کې صرف د شمار علما به د شمار بشمار نه اسی دی خو بشمار مولیان خو ډیر زیات د شمار علما به چې هغه به د امام ابو حنیفه او د امام شافعی او امام مالک او د امام حنبل په خبرو پویږي قدره د شمار علما بیا د امام ابو حنیفه عقل او فهم داغه زکاوت دا تپوس بیا اهل علم نه پکار دي او هغه اهل علم چې چا په یوشت علوم باندې عبور وي یوشت علم دي چې په دې ټول علوم عبور وي هغه سړی نه بیا تپوس پکار دی چې امام ابو حنیفه د څومره لوی علم مالک سره او زمون په دې آزاد ملک او په جمهوری ملک اعلی وی جمهوریت ته خطر ده په پندای کې وایما جوړه ده وی اعلی جمهوریت ته خطر ده جمهوریت ته خطر نه ده هغه جنای ته خطر ده جمهوریت خو جمهوریت څه ته وایي چې د عوام چې دی کلنعام دا ووټ ورکی دی منبرانو او کوم منبرانو لای چې ووټ ورکړي دی دا غي سودا د کروڑ نرالان دي نه کیږي کروڑ نرالان دي زمون سودا خو په 50 روپۍ کیږي مونږ هم مليان یو 50 روپۍ را کې کافرم درته بخو کنه جی زمون سودا هډه ارزان داغه هوغه دغه پنجابي غویان دي د کروڑ نرالان دي سودا نه کی علاوه جمهوریت ته خطر په دې آزاد ملک کې خزو تم دا جرأت حاصل ده خزو ته چې اغا د ملک په اخبار کې په غټه سرخی بیان ورکی چې کم حدیث کې لیکلي دي چې جنکای بداکی میچ نه کوي او ټینس بنه کوي کم حدیث کې
خزو تم دا جرأت حاصل دا چې د سړی د زامن او ملک وې او د انسان د بچو په دې حکومت وې دا خزبا ما بس کړې وې ورسره نن خزر پاسی نو ته دې خزنه دا تاسو کا چې و پخې پلشته تا کوم حدیث ویلې تا کوم حدیثونه ویلې دي چې هغه حدیث کې درته زوخه نو چې زه راځي دغه ته به جوړېږي چې زاغان کې لاست په سر د سروي تو تیان تلان دې د ځان ویرونا کوي زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلان دې د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې لاست په سر د سروي تو تیان تلان دې د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي رزیلان د زمانه او رزیل او پلیت د زمانه اغه نن را پاسی او کوم حدیث کې لیکلي دي چې د خزو اکی میچ ناروا دي او ای په ایمان دا ټوله کړه ټلویزیون نشتا لیدلیم دي د جنکو غاندامونه وای ها کمیس پرتګي وستی صرف نه کرے اغوسته او ګین کوي او د دنیا د لوندان ورته ناشتي او دا ورته ګوري په دې ملک دا جرأت هم خزو وکړو خزو وکړو دا جرأت چې کوم حدیث کې د مليانو دماغ خراب دی نو عزیزانو عرض داو چې مونږ داسې دور نه تیریږو لګیایو او داسې ملک نه تیریږو لګیایو چې زمونږ په ملک کې د دین دا مذاق اڑاوي ابل ورځ یو فوټو راغلی او په جنگ اخبار کې بے نظیر ناسته د قران لولي لیدلې مو ټولو کتل یو ټول لیډرګي لیډر اخبارونه وګورئ کنه نور څه نظر دي اخبار وګورئ قران لګیا دا ګوري ولاندې لیکلي چې بے نظیر قران پڑھ رہی ہے نو ما چې دا کوم قران تدا ناسته ده دې قران کې لیکلي دي چې د خزې جامې چې دې دغه کپڑا بم پردې سړې نه ګوري دې قران کې لیکلي نو دې قران تدا ناسته څنګه ده دا د قران سره ټوکی دي او دا که قران لسته او قران باندې عمل کوي دې قران کې لیکلي وقرنا فی بیوتکن دې قران کې لیکلي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن دې قران کې لیکلي نو بہرحال عرض داو چې ملک د هلاکت او د تباہی طرف ته په اعتبار د دین روان دی اسلام سره چې کوم ماحول جوړ دی الله دې امان راکړي سبکی انجام بچي د دې ملک ناهلا راپاسی ناهلا
او امام ابو حنیفه غوندي داسې خلق مشته په دې ملک چې امام ابو حنیفه ته کافر وای، امام شافعی ته کافر وای، امام مالک ته کافر وای. هغه خلق سره زمونږ روزګار دی، زمونږ روابط دي، زمونږ تعلقات. هغه خلق هم په دې ملک شته چې ابو بکر صدیق ته ظالم او کافر وای، حضرت عمر ته ظالم او کافر وای، حضرت عثمان ته ظالم او کافر وای. د ټولو خلقو سره زمونږ روابط، زمونږ تعلقات. نو تما ته وایه چې د کم ملک دا حالت دا هغه ملک بس انجام، کم ملک چې یو جوکر ملک، جوکر مونږ پاکستان جوکر ملک دی. جوکر وی نقلی تا، نقلیان او جوکران. دا د جوکرانو بچی چې دی، خو چې کم شی په امریکا کې وګوري یا د امریکې ریل وګوري په ټي وي باندې، دا د جوکر بچی سباله هغه شی دویم شروع. که تاسو خیال کړئ د امریکنیانو دا لیونی براتله دلته به ګرځېده را ګرځېده، دا هیپیز چې دوی به یو شین غوندې پتلونه چولی، د جیم غوندې کپړه به وه او شین غوندې داسې مرداره غوندې. تر اوسه پورې زمونږ د هلکانو ته وګوره، هغه د هیپیز په شان کپړې پتلونونه دوی مچوي. د هغوی سرونه د لیونیانو غوندې چې دوی کتلي دي، هغسې سرونه د لیونیانو دویم جوړ کړي. نو دا یو جوکر ملک دی، نقلی. خو چې د روس او د امریکې او د پیرنګیانو کم پاټ او جوکرتوب وګوري، هغه دویم شروع. دا ملک به اعلی ملکیږي چې دې کې تقلید محمدی شروع شي. زما څه کار دی چې زه به د امریکې تقلید کوم؟ تاسو د اخبارات وګورئ، روزانه پکې د بار ملکونو د ښځو د کپړو فیشن وي. نو زمونږ د ملک ښځو هغه لباس اچولی او بیا د هغه ښځو فوټو وګورئ، چا ښځې داسې کړي. دا خو ګورئ را ګورئ، خدای مرکه، چا ښځې داسې کړي، چا یو وخت په دلته داسې ایښي، داسې کړي، چا دا خو ګورئ. دا څوک دي؟ دا څوک؟ د پاکستان یو لوی وزیر او لوی قانوندان دا هغه لور په انډیا کې لوی اډمه ده، لوی اډمه ده. اگر چې مونږ هغه ډمتوب ته ثقافت وایو، صحافت، دا صحافیان دي. یعنی غریب سړی که په دې سړک ګډیږي وای دا ډم دی، لختی دی، او معتبر چې ګډیږي وای دا صحافي دی. نه صحافي دی که څه ورته وای، دا فنکار دی، دا فنکار دی. په ټي وي چې څوک ګډیږي فنکار شي، او په سړک چې څوک ګډیږي اډم شي. د دې داسې مثال دی لکه غول پراته دي، تا په کاشوغه وخوړل حلوا شو، او که ما په ګوته وسټل غول شو. که دغه غول ته په کاشوغه خورې نو دا حلوا ده، او که ما په ګوته وسټل نو زه غول خور یم. نو که دوی په ډیوي باندې ګډېږي نو دا فنکاران دي، او که مونږ په سړک چرته ګډ شو دا ډمان. نو زاغان کې ناست په سر د سروي، توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي. رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي.
نن رساله د زمانی چې دي ا معززین د زمانی دي او معزز د زمانی چې دي ا رساله د زمانی ګڼل شي. نو عرض میں داو چې سوال د تقدیرو چې ارکلا قدرت لیکلی دي چې دا سړی به زما د الله سمړ کی نو بیا په ما خدای پاک نیسی والی. عزیزانو د دې آسان جواب دی، آسان. قرآن کې راځي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زه ترغه پورې یو قوم ته عذاب نه ورکوم چې سو پورې مې هغه قوم ته رسول نه لېږلی. د رسول ټکی کې د ائمه مجتهدینو لږ اختلاف. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نه مراد چې د عقل کامل او عقل سلیم مراد دی. زه ترغه پورې چاله عذاب نه ورکوم چې ترسو پورې مې هغه ته عقل کامل نه ورکړي. د دې مثال داسې دی لکه نابالغ ماشوم چې مړ شي هغه چار څومره ګناه کړي خدای به پې نیسي. په دومره خو پوهېږئ تاسو کم سړی چې بالغ شوی نه نابالغ ماشوم چې هر څومره ګناه او غلطۍ کړي وي هغه په خدای پاک که غلا یې کړي او کار څه کړي او چې بالغ شي او بیا وکړي بیا به پې نیسي. ځکه چې په بلوغ سره دغه عقل کامل او عقل سلیم راغی. چې عقل کامل پکې راغی نو د خاو د بد د تمیز ماده قدرت د په دماغ کې خاو ده. نو چې د خاو د بد ماده د په دماغ کې قدرت کې خوا او د ته او خودل چې دا کار خده او دا بد دی او ور سره بیا اختیار ورکو چې خاو بد می درته او خود اوس تا اختیار دی چې کپه دې خیل راځي او کپه دې بد راځي. د جمعات نه تاسو بار دې سرک ته وځي او ما نه تاسو کوي چې جی ډبګړای تک ملار تللی دا. نو زتا ته وایم چې ډبګړای ته دا سرک نه په ډبګړای ورغلې دي او یو سرک داسي په سیول کوارټرونو په ریلوي کوارټرونو چراتاو شي او بیا په میشن هسپتال نو یو سرک ورته دام راغلی. نو ته چې سره د عقل د ادول اشتلار پرې دې ډبګړای ته او په دې وګدا روان شي دي کې زما څه ګناه شته؟ هاجي یعنی دا خو بنوي چې دراته غلطه خودلې ده. تا ته وایم چې ډبګړای ته د لنډلار د 2 فرلانګه کې ډبګړای ده او کدا سيزي نو یو میلار جوړي او ته ماته وي چې یاره په دې لنډ نظم په دې وګدا زم نه خدای دې بیخ بنیادم ورپسې وباسه او چې په لنډ نظم او په وګدا خبره ده کړه. اوس تا ته قدرت او خود چې دا شی حلال دا حرام دا روا دا ناروا دا جائز دا ناجائز ٹھیک شو. اوس وګوره سړی خزا ده دا خپل خزا ده چې دوه لفظ دی ویلي دي تا قبول کړي او ما قبول کړه ٹھیک شو. دا تا ته حلال ده. د خزه سره هر قسم تعلق جائز نه بلکې باعث د ثواب دی. په دې دوه ټکو هر سره وادي درته او دا دوه ټکی نه دي شوي او دا تعلق چې تخپل خزه سره ساتي دا یو پردای خزه سره او ساتي دا حرام دي. د دې بتاتا سزا ملاوي. وګوره ګډوره صبح اختدی پہ سپید
عام حیوان دی، دا عام حیوان. ته چې د ګډوري غوښه خورې نو د سپي ولې نه خورې؟ بیا به خنزیر تاسو نه لیدلې هغه دومره سربي چې د ډور سربوالي وجې نه پکې سره غوښه نه. نو چې ګډوری خورې بیا خنزیر ولې نه خورې؟ خو دا قدرت ستا په دماغو کې ایښي دي او درته ویلي دي چې دا ګډوری دا حلال دی، دا ما تا دپاره رزق پیدا کړی دی، او دا خنزیر دا نجس دی، دا سپی دا نجس دی. نو عقل قدرت تاله چې درک او بیا اختیار درک چې که ښه کې او که بد کې. نو هغې نه بعد ستا رانیول د یو ګناه نه پسته دې کې خو به خدای ته نسبت د ظلم نه وي. حاجی د بل دی بل مثال دا دی چې ته د کوی په غاړه ولاړې او زه درته یم چې ما غورځېږي، ته وایې نه زه یم به غورځېږي، ته وایې زه یم به کوه بیړه دې غر کړه، ته وایې نه زه ما ته څه پکار دي دې وخت کې چې رستو نه ټیلم درکم چې لاندې ځې اور میږ دې مات شي. د قرآن د دې آیات دا جواب دی. الله د دوی په زړونو مور ووهلو. 1,40,000 پیغمبران دې قوم ته راغلي او دې قوم نه دي منلي، تېنه پیغمبران زړه چاودي تللي دي که نه دي تللي؟ دې قوم نه زړه چاودي تللي، خیرې ورته کړي دي او قوم د قوم ټول تباه کړی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې پیغمبر چې څخه لري پې اچوم په بدل کې دعاګانې ورته کوه. څخه لري کور لاندې تېرېږه پاس نه پې خزلې راغورځوم دعاګانې ورته کوه. داسې پیغمبر او د داسې پیغمبر خبرم ته نه منې نو الله ورته ویل چې پرېږده انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. که یری که نه یری دوی ایمان نه راوړي او دې نه پس ما د دوی په زړونو مور والو بیړه مې ولا غرقه کړه او عمر له مې تباه کړه. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو ته د تقدیر باس دی. بله مسله دا ده چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر. که د سړي خوښه شي مسلمان دي شي، که خوښه شي کافر دي شي. لیکن په اسلام کې مې درته خیر ښودلی دی او په کفر کې مې درته شر ښودلی دی. نو چې هر کله ښه او خراب لارې مې درته وښودې او ته سره د عقله ښه لار پرېږدې او په بده ځې، دې کې نسبت خدای ته د ظلم نشي کېدی، بلکې دا د خدای عین عدل دی. نو ما هغه یو سړي ته ووایي چې په دې خو به پوه شوی که نه چې د دې ملک تقدیر بیا د چا په لاس کې راغی. ویلاو په دې پوه شو کم سره دی چې دنیا وابسته ده په هغې خو فوراً پوه شوی چې د ملک د تقدیر واګې بیا د ښځې په لاس کې راغی. ځکه چې دی بچغې موالی چې پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر. نو د پاکستان د تقدیر واګې بیا د بے نظیر په لاس کې. دې سره زما کار نشته چې د هر چا په لاس کې راځي. خدا سے پوهېږم چې د الله پاک ارادې دې ملک ته سخې نه دي. ځکه چې په کم ملک او په کم قوم باندې خدای پاک عذاب راوستل غواړي نو داغه ملک او داغه قوم آثار بدل شي. داغه ملک او داغه قوم نه عقل لاړ شي، ہوش و حواس تلاړ شي، عقل و فهم تلاړ شي.
اوس دا ټولې مسلې چې دي دا بالا د سړی مخې ته راځي چې سترګې پټې شي، چې سترګې پټې شوې د دې ټولو څیزونو انکشاف به پې وشي. اوس به بیا دې چغې وایي، فریاد به کوي، اوس څه نه کېږي، لاړو وخت تېر شو. عرض داو عزیزانو چې د قبر معامله چې ده دا حدیث کې راغی. حدیث کې راغلی دي چې قبر یا جنت شي او یا دوزخ شي. اوس د روح تعلق چې دی هغه د قبر سره څنګه؟ عزیزانو دا بیا ډېر وسیع علم سره تعلق لري، دواړه طرف نه روایاتو سره تعلق لري، او بیا د دواړو طرفو روایات چې کوم دي هغه خپلو کې تطبیق سره تعلق لري. روایاتو کې راځي چې مړی باندې سړی سلام واچي، نو امام غزالی لیکلی دی احیاء العلوم کې چې امړه وعلیکم السلام هم وایي. بیا امام غزالی وایي چې مړی ته سړی ورشي نو خپو ته دی ورته ودرېږي، ځکه چې خپو ته ورته مړی ته ودرېږي نو دې مړی ته دا سړی ښکاري چې پلانې زما قبر ته راغلی. عادت مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې مقبره ته براغه نو دا به وی چې السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتاسو دې سلام وی هغه خلقو چې د ځمکې لاندې اوسېږي، مونږ هم که د خدای رضا وشي زر دی چې تاسو سره به یو ځای شو. حضرت عائشہ فرمائی چې تپوس شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تاسو چې په دې ادیره سلام واچوي نو مړی دا سلام اوري؟ نو حضور فرمایل چې اورېدل خو څه کې بلکې رد سلام هم کوي، وعلیکم السلام هم وایي. په دې کې د احناف او د شوافیع اختلاف ته، په سماع موتا باندې احناف قائل نه، داغه بیا مختلف جوابونه دي، هغه وګد باسته استاسو مخ کې اوس چېړم نه. بیا د قرآن د بعضی الفاظو نه دا معلومیږي چې انسان کې دا روحونه چې دي دا دوه دي، یو روح د حیات ته او یو روح د تمیز دی. یو هغه روح دی چې سړی پې ژوندی، او یو هغه روح دی چې سړی پې د سړي بل شي شناخت کولی شي. لکه د دې داسې مثال تاسو وګورئ چې سړی اوده شي نو اوده سړي ته که زوی پلار رور ښځه څوک کټ سره ولاړي نو دا اوده سړی پیژني چې پلانې ولاړ دی؟ حاجي نه پیژني، ځکه چې دغه وخت کې دې سړي نه هغه د تمیز روح وتی دی چې بل پې وپېژني. د اوده کېدو په ټایم کې د تمیز روح اوځي او د حیات روح پکې وي، او د مړ کېدو په ټایم کې د تمیز روح پکې وي او د حیات روح ته وځي. نو گویا علماء وی چې روحونه دوه دي، یو د تمیز روح ته او یو د حیات روح. نو د کېدو په ټایم کې د حیات روح پکې وي او د تمیز ته وځي.
سړی ژوندی دی او بل نشي پیژندی او د مړ کېدو په ټیم کې د تمیز پکې وي او د حیات تمیز. نو گویا په قبر کې د تمیز روح چې دی هغه پکې وي او د روح د حیات تی وته خود حیات د روح تعلق چې دی هغه د علیین او د سجین نه هم د قبر سره وي. تعلق ور سره ځکه چې دی په ښه او بد محسوس کی. د دې داسې مثال دی لکه دې ځای نه وګوره ته یو ګوډای والو زوا ګوډای والو ځای پخوا به زمونږ پالکوالی زمانه کې جنکو ګوډای الوزو او دا شرط به ولګولو چې کوم الک زما ګوډای کانټا کانو زباغه سره نکاح تړه. نو د الکانو به بیا غي جنای سره په برز باندې ګوډای الوزولې چې د دې ګوډای کانټا کم چې دا جنای زوک. اوس جنکو اعلان کړی دی چې چا په کرکټ یا په هاکی میچ کې زما باندې بیلو دا نو هغه الک سره به زه نکاح تړم. نو اوس که د چا هلکانو شوق کېږي هاکی میچ زده کوي نو هاکی میچ چې زده کوي نو بس چې کومې جنۍ له شکست ورکوي هغه جنۍ به در سره نکاح تړي. اوس معامله دې ته پاتې او زه خپل زړه کې خوشحال یم چې زمونږ محترمه بے نظیره بیا وزیر اعظم شوه. انشاءالله چې یو کال نور تیری دا که دا پاتې حیام در کې پاتې شوه نو که مړم نو په قبر مې متیازې وکړي. که دا پاتې حیام در کې پاتې شوه کم ازادي چې د دې په دور حکومت کې ښځو شروع کړې ده الله دې امان را. اوس ماته خلق ټلیفونونه کوي دي په ټي وي باندې دي جنکۍ بربنډې میچ کوي او جنکۍ پربنډ. زما څه کار دی ما له سله ټلیفون کې زما خو دومره وس دی چې زه به یا د جمعې مونځ کې ووایم یا چېرته جلسه یې زه به یې ووایم پکې. دا خو ورشئ هغه قومي اسمبلی ممبرانو ته ووایئ که پروردګار ټول په تڼاکو سټکوري کي دا خو هغې ته ووایئ چې چا د دې ملک د تقدیر فیصلې کړي دي او د دې ملک تقدیر د چا په لاس کې دی. دا خو هغوی ته ووایئ. دا خو هغه بې شرم و بې حیاو ته ووایئ چې چا یو کروڑ روپۍ واغستې ووټ یې خرڅ کړ. ما ته څه له دا خبره کوه مولانا صاحب تاسو پیچې نه وایئ مولانا صاحب ګډې بچي اوس مونږ ته څه وایي. اوس راته پاس چا ویې چې جلوس خلکو ویسته چې یا الله شکر دی یا الله شکر دی یا الله شکر دی چې دا مور بیا وزیر اعظم شو یا الله شکر دی. دا پښتانه دي په شرمونه و شرمېږئ بې حیاو پرتګونه د نوتي دي په شرم پوهېږئ نه. د بربنډ مثال هم دی بربنډ سړی چې لیونی چې بربنډ ګرځي هغه لیوني ته ټول خلک بربنډ ښکاري. او زمونږ ژوند څنګه شو او زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. دا ژوند زمونږ د لیونی خوب دی. لیونی په خوب چې وګوري نه په خپله پې پوهېږي او نه بل پوهولی شي. نو زمونږ ژوند د لیونی خوب شو. زمونږ ژوند د لیونی ژوند شو. پوهېږو نه بلکل په خپل شرم او په حیا باندې. شرم راته شرم نه ښکاري حیا راته حیا نه ښکاري. په داسې بې غیرت او داسې بې حیا وخت کې را پیدا شو
زه درته ایمانی وایم چې زه د پښتنو دا کرتوتونه ګورم، د پښتنو دا ځان ته چې پښتانه وایي د دې کرتوت چې ګورم نو زه وایم چې یا الله چې په پښتون قوم کې زه نه وی پیدا، چېرته په دلی کې پیدا وی. نن څومره شرمېدلي چې دا په شرم یې څه کار نشته. دا هغه د بې حیا بچي دي، کور ته به ډمه نه نباسي، کور او پردي لونډان به کور ته نه نباسي، او د ښځو د لوڼو په مخ کې به ډمه ګډۍ او پردي لونډان به ورته ناست. دا د اورېدو خبرې درته نه کوم، دا درته د دیوال په دیوال خبرې کوم، د لیدو خبرې درته کوم. وی سی آر نه وړئ کور ته تاسو، او په کور کې د شپې پردي لونډان نه بوځئ. ستاسو خویندو میندو سره پردي لونډان ټوله شپه وی سی آر ګوري. تاسو دا بیټکې دې دپاره جوړې کړي. بیا چې ستندر در باندې پریوزي وي هاي هاي خدای دې نور هاي هاي نور هاي هاي. هغه ورځ یو ښځه راغله وی څه تعویز راته، مال څه تعویز درته؟ موږ له خو ترورې تعویزونه نه راځي. ویل زوی مې دی ستا په کیسټ کې مې اورېدلي چې اول د زوی په واده ګډېږي او بیا سر شو کوي. ویل زه پې داسې ګډه شوې ومه چې یو میل د هغه جنج لرې تله او میل پې ګډېدم. اوس بوډای ماته وویل نو مالو زه څه وکړم چې ته میل پې ګډېدې؟ ویل اوس مې پرېږدي نه. ښځه ورته وایي چې دا مور دې وشړه د کوره. مال ترورې یو ښه مشوره درکړم. ویلې راکړه که نه. مال چې یو میل د زوی په واده ګډه شوې وي که نه، نو دلته یو بوډا دی ښځه یې مړه ده، راځه چې ورته په نکاح دی راځه. وایي ویلې زما عمر د دې کار دی اوس چې په بوډا ځان واده وکړم. مال ستا عمر د ګډېدو دی اوس چې یو میل پې ګډېدې. بس وتښتېده. دا زړې دي. دا زاړه او زړې، دا زاړه وګوره. دلته باروزه دی کوڅې نه بار په دې سړک باندې د مازدیګر ټایم کې سپینګیري ناست دي، دوه مړه ځانې لاس کې نیولي. دغه سپینګیري ورته کور دی د میردین جومات شه، چېرته جومات کې کښېنه، چېرته د سړي زوی شه، سړیتوب زده کړه، کور دی وران شي. دا زړه دي او زړې چې وګورئ په لاره ګورئ کومو چادرو والا جینکو سره چې په بورکه کې زړه ښځه روانه زړه ډونډې ولګوئ، دا زړه چې دا دلالی. دا دلالی او د دې زړو د لاسه تا درته د اورېدو خبرې نه کوم. زه چېرې د اورېدو کیسې نه کوم، هغه کیسې کوم چې ما په سترګو لیدلي او درته په ګوته اوس ښودی شم. دا زمونږ د زړو سړو حال دی او دا زمونږ د زړو ښځو حال. دې ملک نه دا شی جوړ. نور بګورئ تاسو، نور بګورئ. مونږ نه به دا شی جوړېږي چې د خدای نوم اخیستل به په دې ملک کې ممنوع قرار شي. څوک چې د خدای نوم بالي توره به ورپسې راغستې کېږي چې تا ویلې چې خدای یو دی.
مونږ وای نه چې مونږ نه دی ویلي. توبه. اوس ته ماته وایه چې کومه معاشره داسې وي او کوم قوم داسې وي، نو دا قوم به په قیامت کې هغه ډله وي چې جنت ته به روان وي، او دا قوم به د مرګ نه وروستو هغه مړی وي چې قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړه شي. دا به هغه مړی. تاسو خپله سوچ وکړئ، خپله فکر وکړئ. یو سړی چې رور وینو ته تږی ناست دی، ضرور وینو. یو سړی چې راپاسي د دولت د پاره هغه ورځې پلار مړ کړی دی. پلار ولی وی الله ځوان عمر ډېر راته ښکارېده، دا مال یې په بل طریقې ماته نه پاتې کېدو، نو مال چې راشه مړې که نو د شپې د بالغ ترګړ په دې مری ورکړی دی او وجلی. اوس ما چې پته ولګېده چې دا پلار یې ولې مړ کړ، دا چل دا پلار یې ځکه مړ کړو چې دې پلار یې په لاهور کې ډمې ساتلې وې، او دې ځای نه بتلو په لاهور کې به پیسې په ډمو هلته باج کولې. نو زوی ورسره دا چل. نو خبره چې ما ته چې یاره دي چې دا به ګناهي کوي، مال ګناهونو پسې مه ګرځه، خدای دې ما معاف کی، خدا سے آرامی ژوندی پرېښول نه و پکار، مال خدای مې دې نه ګناهګارۍ په دې. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو یو حال لګېدلی دی په دې ملک کې، یو حال دی. که بازارونو ته ورشي، که دکانونو ته ورشي، هر سړی په دې طاق کې وي چې مرداره به چرته وي، په دې طاق کې وي. نو چې د یو سړي شپه ورځ تصور مرداره وي، شپه ورځ، او دا سړی مړ شي، نو د مرګ نه وروسته د ده قبر به هم د جنت د باغچو نه یو باغچه. خپل ملک ته لږ وګورئ، ما ته څه ضرورت دی د تفصیل بیانولو؟ خپل ملک ته وګورئ. زه یې ونیوم او د شب قدر قلعه کې یو کال قید کړم. نو کله کله به بار اجازت راته شوی او بار به ګرځېدم، نو یو سړی په ډانګورو ګرځېدو. ما ورته چې هلکه دا خپلې خوږ وتا نه چې غوسه کړې ده. ما ته وی کېنه، نو د سړک په غاړه یې کېنولم. وی چې قصه داسې وه چې زه د باجوړ نه پاس د هغه غرونو یم، اوښان مې ساتلي. نو زما یو اوښ لیونی شو، چې لیونی شو نو ما پسې شو، چې ما پسې شو زه مخکې اوښ را پسې منډې منډې منډې. ویلې د غره بیخ کې ادیره ده، هلته هغې کې یو سمسته غوندې وه، په هغې کې ورننوتم تې چې دې بلا نه اوس خلاص شي. وی دا اوښ راغی او د هغه سرنګ په دې خوله کې راته سملاستو او دا بوتاړې په سرنګ کې کېښو. مطلب یې دا و چې راوځې به په کوم. وی سرنګ کې زه ناست وم چې ډېر ساعت تېر شو، نو نظر مې ولګېدو، لږه رڼا شوه. چې ګورم مړی پروت دی، دانچه ده، غوښه پې پورې نشته، هډوکي پراته.
نو یو اجدها پرته دا لوی مار چې زما د دې پتون عمره وی غټه وه اغم دې مړی سره اوږده اوږده پرته ده او دا هغه اجدها په دې سر باندې د دې کټې ګوتې عمره یو سپین لړم ګرځېدو او د هغې هغه شرار آواز د هغه لړم چې و داسې شرار یې کولو لکه د پاس نه چې اوبه را پرېوځي یو نیر را خلاصي د پا نه او شرار کوي داسې د هغه لړم شرار آواز کوي اوس دا لړم لس منټه چې تیر شي نو لاړ شي د دې مړي د کوپړی له یو ټک ورکي چې ټک ورکي نو دا کوپړی داسې چو غوندې آواز وکړي ویړه کې مې خیال کولو چې اوښ نه د منډې والې په بل قهر واوري دا اژدها چې دا د دې لړم د وجې رپي نه او نه غږ کوي غلې پرته ده ویړه کې مې خیال وکړو چې ته خو هسې مړې یا به دې دا مار خوري او یا به دې دا لړم خوري خو راشه دا مار خو دې غضب نه خلاص کا وی کېړی مې راوویسته او دا لړم مې د اجدها د سر نه داسې ووالو او په کېړی مې مړ کړو خو چې مې مړ کړو زما کېړی په لاس کې ایره شوه چې ایره شوه دا اجدها روغ غوندې وخوځېده او پویه شوه چې لړم خو لرې شو نو روانه شوه او بار په دې سوري وته چې وطنو د دې اوښ دا بوتاړ چې دی په دې باندې د اجدها چک ولګولو چې چک یې ولګولو نو ویلې دا اوښ چې دی کل بل یو لس سیره پاتې شو ټول راغونډ شو او اوس وځېدو او ایره شو او اجدها بیا راننوته او هغه د مړي لاش سره سملاسته زه چې ډېر ساعت پس تېر شو دا اوښ وځېدو نه چې بار ووتمه نو دا اوښ مې چې ولیدو نو یو لته مې د غوسې نه په دا خېټه کې ورکړه چې بیړه دې غرقه شه په ما خو دې مرګ تېر کړو وی چې لته مې ورکړه زما دا خپتر ګوډې ګوډې پکې ننوته ځکه چا خو ایره شوی و بس وی خپې نه مې غوښې پرېوتې چې غوښې پرېوتې چې تر کوره را رسېدم او صاحب وی اسپتال ته چې را رسولم ډاکټرانو ولیدم ویله په بیخ کې چې دا خپه پرې کوي که نه بلکل ټول اوس به پوایزن کېږي دغه زهر به شي ټول بدن وی دا خپه یې رانه بیخ کې غوسه که دا ویل ما سره دا چل شوی عزیزانو عرض مې دا و چې حدیث کې راغلی دي صحابه ورسره پیغمبر په لاره روان چې په لاره روانو نو یو دوه قبره یې ولیدل او وی فرمایل چې هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار وما يعذبان فی کبیر سلویه ګناه نه و کړې خو خدای رانیولي نو د قجورې یو ډکی راواغستو آی په منځ دوه کو نیم ډکی په یو خبرو وټومبلو نیم په بل صحابه ته وی چې دا شین ډکی د خدای ثنا وي چې تر کومه دا ډکی شین وي نو په دې مړو به عذاب نه صحابه ته وی چې صحابه کده دې یری دی چې تاسو به بیا سبا مړ نه خخوي نو ما بنن دعا کړې وې چې په دوی څه عذاب دی چې دا خدای تاسو ته وکړي او خی درته ځکه نه چې بیا به د یری مړ نه خخوي چې د قبر کې خو ډېر لوی مصیبت دی تاسو خیال راکړئ نو صحابه تپوسو کو چې دې څه ګناه کړې و دې مړو وې دا یو مړی داسې و چې تشي متیازي به وکړي او دس به نه وچولو د تشو متیازو ساس کې به په بدن پرېوته خدای په دې کې رانیولې دی او په سخت عذاب کې گرفتار دې ټکي ته وګورئ او دا بل چې و دا چغلی خورو د یو خبره به یو تر رسول او د بل به بل تر رسول دوه به جنگول
نو د کار دا شیطانتو نو الله په دې عذاب کې گرفتار کړي. د مرګ نرستو په دومره ګناه باندې به چې مؤاخذه وشي نو پیغمبر په قبر ولاړیم لاندې خدای رانی ولي. ما په دې خبرو پوهیږئ؟ پیغمبر په قبر ولاړی اوم لاندې امړه خدای رانی ولي. نن ستا عقیده دا ده چې پلانی زیارت ته لاړم خدای به مې پرېږدي او پلانی پیر صاحب نه مې طریقه وکړه خدای نه. پیر صاحب ځان له په غضب اخته یې چېرته ځان خلاصولی شي که نه شي خلاصولی. تاسو خیال راغی؟ بهرحال د مړي سره د قبر سره تعلق د روح چې دی هغه باس لږ مشکل غوندې دی. اب بیا بلې جمعې ته چیړو. واخر دعوانا